بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين مثال دعي خلق ينفقون چه خرج كيدي اموالهم مالون ددي في سبيل الله فلا رد الله تعالى كي كمثل حبة فمثال داغ داني دي انبتت چه زرغن شي 7 سنابل ووگي في كل سنبلة پهر يو وگي کی 100 حبة سلداني وي محترمو مخی رکو کی بیان د مضمون د توحید اوشو نو پدی رکو کی هم بیان د مضمون د توحید کیگی خلاصه د رکو دادا چه بیان د شرائط د انفاق فی سبیل الله چې یو انسان د الله د رضا د پاره خپل مال ورکوي کنه نو دله د کومو شرایطو خیال ساتل پکار دی اول بیان دو فرض د معاونینو د خلافت چې کوم د اسلامی مملکت او د اسلامی حکومت د هغې د معاونینو د پاره کومې ذمہ داری نو خود په دې آیت کې الله تعالی د ټول نه اول چې کوم مضمون بیانوي نو هغه مضمون د اخلاص دی چې هر یو انسان هر یو عمل چې کوي که هغه مالی دی که هغه بدني دی که هغه حج دی که هغه منځ دی که هغه زکات دی که هغه صدقه ده چې په هغې کې اخلاص موجود وي ستا تصور دی چې دا زه چې څه کوم که نه نو د دې اجر به ماته الله راکوي د دې اجر به ماته الله تعالی راکوي نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي دلته کې بیان د شرایطو د انفاق فی سبیل الله او اعلم ان الله عزیز حکیم پورے ویلو جی او جی رکوع پورا شروع جی خاجی مثل الذین مثال دای خلقو ينفقون چه خرج کئی دی اموالهم مالون دی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی کمثل حبت پمثال دا اغی اوی دانی دی انبتت چه درغن شی 7 سنابل وبگی فی کل سنبلت پاریو وگی کی 100 حبت سلدانی وی مطلب تنسدے دا یوی دانی نا اللہ تعالی وسو دانی دا زرغونی کی نو مطلب دا دے چی اللہ تعالی دا دی یوی روپی دا صدقی دا یو عمل دا یوی نیکی دا اجر اللہ تعالی دا اخلاص پا بنیاد بندی سیوا کئی نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کنا وی چی کمال اخلاص سر دی یو نیکی کری کنا نو دا اغی اجر اللہ تعالی یو پا 700 گنا در تسیوا کئی یو پا 700 گنا یو روپی دا خیراتی ورک لدا سشوچ لکا 200 روپی تا صدقہ ورک لکا واللہ اللہ تعالی یضاعفو سیوا کئی لمن یشاؤ دا پار دا چاکی اگواری اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی واسع پراحی کون کے دے علیم علم لرن کے دے پنیتون دے انسانانو باندی چی دے دا عمل کئی دا صدا پارے کئی دا پزل کی سدی دا نیت سدے دے کئی دا صدا پارا اللہ تعالی وی دا اخلاص او دا نیت پا ادبار باندی با اللہ اجر ور کئی خواہ الذین آخلق ينفقون چه خرج کئی دی اموالهم مالون دی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی ثم لا يتبعون بیان تابع کئی ما آسان فقو چه خرج کروی دی منن احسان بادل ولا اذاو نظرار دجبی مطلب یو سڑی لے صدقہ ورک لکنا نو یو خبرت دا ذہن تراولی چه صدقہ چه کم اخکار صدقہ را دا غورد او کپٹ صدقہ غورد نو علماء لکلی دی کنا وی دا ہر صدقی مقام مختلف تے کچتا دریا صاحبہ پکینی او د خلق رغبت مقصود وی چې د خلق سوشي د خلق زړونو کې د صدقې طرف ته میلان پیدا شي نو مثال به دل درکم کنه اکثر په دې پروګرامونو کې نه دی تاسو ګورئ ناتخوان چې کله ناتخوانی کوي کنه نو چې یو سړی ولا په جیب کې 50 روپۍ کیږي کنه نو بیا هر سړی راځي ولا ور کوي ښا
هر سړی چې کمدن هغه راضي شو چې بس چې ړومبی سړی تر کمې پورې نی را پاسېدلی که نه نو د چا دې ته دومره خیال نی خو چې یو ځلې یو کار شروع شي که نه نو بس بیا پې نمبر نی ښه ٹھیک شوا. نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي څه دی یو انسان یو کار کوي نو د دقې صدقې د دقې عمل د کولو نه د ده مقصد صرف دای چې زه دا کار کوم صرف د الله د رضا دپاره چې ما ته پې د الله رضا میلاو شي او دغه صدقه ورکول د دې دپاره کوي چې ما ته پې د الله تعالی د طرف نه د الله رضا میلاو شي خو ګورې زه دا احسان په چا زبادم نه زه به دې کاکا ته دا نه وایم چې هلکه تم دوره شوي چې تم خبرې کې پلانکي ټایم کې مې داسې نه وکړي دله ٹھیک شوا. حالانکه علماء لیکلی دي کنه وای کچتا د ریا شایبه پکینی د خودنی شایبه پکینی او د خلق پرلونو کې رغبت پیدا کول دا مقصود وي نو بیا ښکاره صدقه ورکول دا بهتر دی. خو کچته د ریا شایبه پکې نو بیا پټه صدقه ورکول چې کمدنه هغه دا ډیر بهتر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کنه وای هغه انسانان و کسان چې هغوی ته به الله د قیامت پر ورځ د عرش د سوري لاندې ځای ورکوي په هغې کې یو هغه صدقه ورکوونکی دی چې دی پټې صدقې ورکوي او داسې پټې ورکوي که نه چې په سم لاسې ورکوي چې ګس لاس ته پته ونه لګي. نو مقصد دا دی چې دی داسې په خاموشۍ سره صدقه ورکوي که نه چې دی په چا باندې احسان زبادل خو یو طرف ته که دی د خلقو نه ځان سایډ ته ساتي چې خلق مې ونه ویني. اگر چې زمونږ په دې معاشره کې نن اصول بل شانتي دي چې څوک چاله که 10 روپۍ هم ورکوي که نه نو تصویر وباسي او فیسبوک لی ورکړي ٹھیک شوه. په انټرنیټ باندې چې کوم نه هغه تصویر شیر کړي خلقو ته ځان ښیي چې ګوره زه هم څه شیم زه هم څه ورکوم حالانکې د دقې صدقې هېڅ اجر د انسان ته نه میلاویږي. نه یو به زبادنه نه کوو او یو به چې کم دی که نه چاته به پیغور نه ورکوو چې هلکه تم دوره شوي ته کم دی هغه نن د خبرو شوي که داسې نه وي موږ به زکاتونه درکول که داسې نه وي موږ به در باندې صدقې کولې. حالانکہ دا اللہ پنیز باندے حالات بدلتے دیر نہیں لگتا اللہ پا حالات پا بدلو لوگ باندے قادر دے او سکنڈو نا پیم نہ لگی ما انفقوا چی خرچ کئیے دی من انسان بادل والا عذاونا درر دجبی لهم ددی دا پار عجر مجر ددی دی عند ربهم پنیز درب ددی ولا خوف نبوی سیر علیم پدی باندی ولا هم يحزنون ونبدی غم جنشی قول معروف خبر قسط سوال گریتاب ومغفرة وبخنا خیر وردا من صدقة داغی صدقینا یتبعها اذا چتابی شدی پس ضرر دجبی. اگا یو سوالگر در سخرالی کنا نو کچرتا تو والا جی کم در حقا یو 1 کروڑ روپی تا والا ورکڑی خو چی دی ورپسی سپور استغوتوی چی دا دلده دا دت پدی غٹا تنباندی اندو مسلمانی گی او دی غٹ سٹ تے ہو گورا او دی جی کم دے کرده دی سٹ نے ویدری گنجی سوت لئی نتاوی گی کلج نو حالانکہ کتا ورکڑی دا کنا اگر صدقه گوری تا تا فائدہ ندر کی اس یو سوالگر در سخرالی او تا سشی ور نکو او ورطا دی دعاو کلا چی اللہ تعالی دی پتام رحمو کی و اللہ دی پمام رحمو کی. اللہ وی دغستا دا کل خبر ندا چی پا صفات اندی دی ور سر اکڑا ندا دی دا لکون روپو دا صدقون دا یو خبر دا غور دا نو قول معروف رد السائلی سوالگری تا چی کم خبره کئی ذکر پنن دور کی سوالگر چی کم دے کنا پنن دور کی یو سڑے چی چت دا تودری گی کنا نا دا بل تا مخامخ ادریدل دا گوردر گران کار دے خواه ٹھیک شوا. خو اس یو اغا سڑے دا چی اغا پروفیشنل اغا پیشاور سوالگر دے نو شریعت وی چی دا سڑے ڈسکریج کا خواه دا سڑے دا دی عمل نا منی کا نو سنگ بے منی کی نو مطلب دا چی دلا مور کو ٹھیک شوا. خو کچر تا یو سڑے اگا تا تا دا اگا دا پیشاور پتا نلگی چی دا ذکر عام یو سڑے را لے تا تا مخامق ادری دو او تا تا دا پتا نشتی چی دا صحیح سوال گرده و کنا اگا پیشاور دے نو کم از کم کسی دنا اغوختل نو حضور فرمائی وی که یو سڑے در سر پا اسپان دی سور را لے تا نے سوالو کن ولا ورکا لکه سده الله تعالی به تعالی اجر در کوي. اکثر خلق وای کنه و یره دې پلان کې دا سي دي نو زه ورته وایم تی
تی دله نه ورکې، تی چې د چا په نوم باندې ورکې تا ته به اجر هغه درکوي. ښه ټیک شوه. دا علماو لیکلي دي که نه، وایي هر یو انسان چې دا صدقه ورکوي که نه، نو دا دی سوالګري ته نه، دا دی الله له ورکوي. او چې کوم شی دی الله له ورکړی دی که نه، الله وایي د هغې په لس چنده بدله درکول چې کوم نه دا داسې به درکوم لکه چې په یو انسان د چا قرض وي، هغه قرض څنګه واپس کېږي. ښه ٹھیک شو جی. خجی قول معروف خبر قسطاب و مغفرت و بخنا خیر وردا من صدقت ددا سے صدقین آیت بوا ادا چی تابع کړی شي پدی سره ضرر د جبی. واللہ اللہ تعالی غنی بے پروا دے، چاہتے ضرورت نشتے اللہ تا دا چا دا صدقو ضرورت نشتے. کہ اللہ غواړي کنا نو دا ټول فقراء دا ټول مسکینان با اللہ مالداران کی. ٹھیک شو جی. علیم علم لرن حلیم صبرناک تے جسے گئی دا اللہ بندگانو تا یو سڑے لگیا دے ورطا سپور استغی ویو بیام ورطا اللہ سنوی. یا مرتا اللہ تعالیٰ سنوی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تبتلوا مضایا کوي تاسو صدقاتکم صدقی خپلی بالمنی پیسان بادلو سرا والعذاو پا ضرر دجبی سرا کالذی پشاندا کس ینفقو چه خرچ کئی دے مالہو مال دریال ناسی دا پارا دا خودنی دا خلقو ولا یؤمنو یقین ساتی دی باللہ پا ثواب دا اللہ تعالی چی اللہ برات دی اجر را کئی. مطلب چی دے سکئی کنا نو خلق تزان خی چی گنی زم سے شیم زم سے شیم. حالانکہ یاد ساتی زمونگا ستاسو ذاتی گوارے پا دی دنیا کی اس شے نشتا. زمونگ سام گوارے زمونگ ندے، زمونگ بدنم گوارے زمونگا ندے، زمونگ دا کپڑیم گوارے دے کمدر حق دا زمونگا ندے، دا مونگ تا اللہ را کری دی. ځکه دنیا ته چې مونږه تاسو راتلو که نه نو چا ځان سره د روپو پڼ نه دی راوړی، چا ځان سره د کپړو تیلی نه دی راوړی، چا ځان سره چې کمدنه سپلی نه دی راوړي، بلکې هر یو انسان چې دنیا ته خالی راغلی دی که نه نو په دنیا کې والا الله ورکي بیا. خو چې ځي که نه نو بیا هم چې کمدنه هغه خالی ځي ګورې نو چا ځان سره چې کمدنه په جیب کې روپۍ نه ده وړې، پساری ټوپای نه دوڑی او پخپوی سپلی نه دوڑی. او بو تخی گرمی کی کنا چی دا دنیا دا آخرت نم لری کی. دا دنیا دا آخرت نم لری کی. بس سی بس اگا دری کپڑی تینا چاپی رکی او تویزا اس پا مخا دخا پا مخا دخا نو بس سی اگا پیسی دل تکی پاتی، اگا دولت دل تکی پاتی، اگا نام، اگا شہرت، اگا عزت، اگا منصب، اگا طاقت ارست ندل تک پاتی شی چیزی کا نا چیزی نو دے دمرا کمزور ای کا نا چی گوارے پا اڑو کم دے بلتا مختاجی خواہ پا اڑو کم دے بلتا مختاجی بل جی کم در حق اخپل حقیقی کورتا اڑی دے اخپل اتلیم نشی دمرا کمزور دے انسان حیثیت تے نو تا دا انسان حیثیت خدا غینا باوجود چی کم دے کنا دا دی انسان بس دا دی دودری وردو پا دی جوان کی اگا اکڑ تا چی اگوری، اگا تکبر تا چی اگوری، اگا اوچتوالی تا چی اگوری، دا غا شیگ ور دیر خطرناک تے خواہ. اللہ دی زمونگا حفاظتو کی. کم دی جی وَلَا يُؤْمِنُوا يَقِنَّ سَاتِ دے بِاللَّهِ پا ثواب دا اللہ تعالی وَالْيَوْمِ الْآخِرِ پورد دا آخرت باندی فَمَثَلُهُ پس مثال دا کمثل صفوان پشان داغی صفا گٹی دے چی علیہ چی پدی باندی تراب خوراب فاصابہو پسور سیدی توابل تیز باران فترکہو پس اگردی دی لرا صلدا بالکل صفاب. مطلب چی پا گٹا باندی دا گرد غبار پروت وی کنا نو چی لگن تکم پشم پیراشی اگر گرد غبار ارس ختم شی خوا دک کسی دا دی داریان دا دی انسان دا نیکی دا سی ختمی چی دا نام و نشان والا رو کئی خوا. نگوارے منگا تاسو بزان دریا نساتو زان با دا خودنی نساتو. زمونگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کنا وی پتاسو بندی زد دی ننی یریگم چی تاسو ببود تسرو لگوی بلکہ یریگم دا شرک اصغر نخوا چی تاسو با شرک اصغرو کئی. صحابہ کرام وی دا اللہ حبیب شرک اصغر پا کس شے دے حضور علیہ السلام متوی هو الریا دا شرک اصغر ریا دا گورے خواہ خودنا دا نو پا ہر یو عمل کی چی ریا را لکنا دا اغی ثواب ختم شخا.
دغه ثواب ګوره بیا الله تعالی د طرف نه بنه ملاویږي. لا يقدرون قادر بنوی دی علی شیئن پا حاصلولو د سسیز باندی مما دا غنیکونا کسبو چی کڑی وی دی خوریا باندی زای کڑی نو. واللہ واللہ تعالی لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نکی قوم کافرانو تاب. کافران اے من اغا خلق چکم دا اللہ دا نعمتنا شکری کئی خواہ. ومثل الذین مثال دائی خلقو ينفقونا چی خرچ کئی دی اموالهم مالون دی ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دلٹولو دردا من گئی دا اللہ تعالی وتثبیتا من انفسهم او یقین کون کی پڑھنو خپلو کی دسنا د خپل زړه یقین وی چې د الله تعالی نه ثواب ملاویږي. کمثل جنت په مثال داغه او باغ دی بربوتن چې په اوچت مقام باندې اصابها ورسیدی توابل تیز باران نفعاتت پس اگردی اکلها میوی دی ضعفینی دو چن. مطلب تینا سرے مطلب تینا دا دے کنا چی دی با اخلاص پاندی یو انسان یو عمل کئی کنا نو دا دی اخلاص سارا دا دی انسان دا دی عمل اجر او حسن سیوا کی جی خواہ. علماء لکلی دی کنا وی دا اللہ تعالیٰ پنیز باندی دا دی انسانانو نا دا اعمالو ډیرواله نه دی مطلوب گوره چگین اعمال ډیر دی بلکہ دا دی اعمال حسن تینا مطلوب دی خواہ. لیبلوکم ایکم احسن عملا دا عمل حسن مطلوب دی نو پا عمل کے با حسن رازی پا اخلاص پاندے خواہ. اخلاص کے سمر دا اللہ دا رضا دا پاری. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا پس کچرتون نسیدی توابل باران فطل پس کافی وی اغلق پر خدری دا پارا بس اغم ولا کافی خوا. واللہ واللہ تعالی بما پاس باندی تعملون چتاسو عمل کوئی بصیر لیدن کرے بما تعملون بالریاء والاخلاصی چکم عمل تاسو کوئی نو کدریا دا پارے کوئی او کپ اخلاصی کوئی اللہ وی ما تپتا رکھا. آیا ودو ویا خوخی احدکم یهود تاسناب ان تکونا دا چوی لعود دا پارا جنتون یو باغ من نخیل دا کجر وعانا بنو دا انگورو. نو دویم مثال دا پارا دو ازالی دا ریاکاری چی گوارے دا ریاکاری نا بزانو ساتی خوا دا ریاکاری نا زانو ساتی ذکر ریاکاری دا دی انسان دانے کئی ختمی خوا. من نخیل دا کجروانا بنو دا انگورو تجری چی روانی من تحت الانحارو لاندی دونو دا دینا نهرنا لہو وید دا پارا پیا پدی باغنو کی من کل الثمراتی ہر یونو عدم وجاتو واصابه الكبر ورسید تبودا والے ولہو وید دا پارا ذریت ضعفاو کمزور اولاد وعلم شمانان بچی دی او نور سا دا سورس آف انکم سشے نشتے خواہ چی دا دی کورتا پی سشے رازی بس دا یو باغ دینو او بیا دا باغ چکم دے پدی باندی دے اور پی راشو دا ٹول باغ والا اس وزی کنا نو سے چل دے وی دا دے باغ دے مالک تا چی سمرت تکلیف رسی کنا وی دا قیامت پرز مدد ریاکار انسان تر دین زیاد تکلیف ملاوی کی ذکر دیکھو با پتمی چی پا پندونو نیکی مکڑی دی ثواب با ملاوی گی. اوالانکی ہمشرانو خبر وی اندوستڑے خدای نارازا دک حال با دا ریاکاری خواہ دے با پتم دا ثوابی او الٹا دا اللہ تعالی دا طرف نا بدنی وقت او دا عذاب او دا سزا جے کم دا مستحق جوڑ چوی خواہ. پاسابہا پسول سنی تیسارن تیز سلی فیہی پدی کنار نوری پحترقت پس اس وزیدہ باغ کذالکم دکرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الآیات استاسو دا پارا اغا احکامات دا دین خپل لعلکم تتفکرون دا دی دا پارا چی تاسو غور و فکرو کئی پا قدرتونو دا اللہ تعالی کی دا اللہ پا قدرتونو کی غورو کئی چی گوارے اللہ تعالی دا تمام مخلوقات چی پیدا کردے کنا دا دی مخلوقاتو دا نظام دا دی زمکی دا دی آسمان دا باد و باران دا وریضو دا نظام نو چی پا دی کی دی غور و فکرو کو کنا نو دا غور و فکر و تفکر پا قدرتونو دا اللہ کی داوی دا زرو کالو دا عبادت دا بہتر دا خواہ. یا ایو الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرچ کی تاسو من طیباتی دا پاکیزونا ما دا سنا کسبتم چگٹلی وی تاسو دی لراب. نو ربط تا رکو دا مخ کی رکو سرخکارا دے چی پا مخ کی رکو کی
آداب د انفاق فی سبیل الله ذکر کیدل، نو په دې رکوع کې هم آداب د انفاق فی سبیل الله ذکر کیږي ښا. نو بیا خلاصه د رکوع دا ده کنه چې بیان د شرایطو د انفاق المال، چې انسان به مال خرچه کوي کنه، خو د هغه ته به د انفاق المال ثواب اله ملاویږي چې د دې شرایطو خیال وساتي ښا. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا خرج کی تاسو من طیبات د پاکیزونا ما د آسنا کسبتم چې ګټلی وي تاسو په خپل محنت باندې، چې کومه مزدوری مو کړې ده، کم تجارت مو کړی دی. ومما وبعد د اغنا اخرجنا لکم چې رایستلي موږ تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه چې میوجات دي، دانی دي، فصلونه دي او مختلف قسم معدنیات دي. نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي په دې د دې نه مراد څه دی؟ د دې نه مراد هغه عشر دی ښه. ولا تیمموا الخبیث قسم کوي تاسو د ردی مال منه د دینا تنفقون چې خرج کوي تاسو ولستم اونی تاسو بیاخذی اغسطن کی دی لراب الا مگر ان تغمزو فیه دا چې سو کوي دا چې تاسو تندې تریو کوي په اغستلو د دې کې. ځکه تاله چې یو سړی خراب شی راړي که نه نو خامخا خراب مثال به دله درکم که نه. زمونږ خلق نن عشر چې ورکوي که نه نو د پکي مخې ته چې کومه نری دانۍ نو وایي دا به خیراتي خدای مال کې به یې ورکړو، دا به وایي عشر شي ښه، دا به وایي عشر شي. نو ګوره یاد ساتئ خدای مال کې ګوره ډیراني شی مه ورکوئ ښه. ځکه مونږ هغه شی ورکوو خلق وایي که نه وایي چې ډیراني شي نو بس خیراتي شي ښه. چې کوم شی زمونږ د ځان استعمال د پاره نی نو مونږ وایو یاره خیراتي به یې ورکو. نو یاد ساتئ الله له ښه شی ورکوي، ځکه دا خیراتي ورکول دا تحفه ده. نو تحفه خلق د ښه شي لیږي ښه، تحفه خلق د غوره شی خلق ورکوي، بیکاره شی نه ښه. ٹھیک شو جی. نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي دلته نه مسله چې کم در هغه دا ثابتېږي چې ستا په فصل کې کم د غورې شی دی، کم د غورې فصل دی، کم د غورې میوه ده هغه ورکو ښه. ٹھیک شوه. نو عشر چې کم دی هغه به په ښې طریقې سره ادا کوو ښه. ښه جي. وعلمو پوشی تاسو ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی غنیون بے پروا دے دستاسو د صدقاتونا حمیدون استایل شوی ذات تے الشیطانو دا شیطان یعیدکم یری تاسو لنا الفقر دا غربتنا ویامرکم حکم کی تاسو تاب بالفحشائی دا بے حیائی دا کارونو. نو دا شیطان چی کم دے کنا چی کل پا نیک کار کی پا نیک زائی کے چاہتا سا دا خرچی مقام راشی کنا نو دا شیطان وطوی لکه گوره کدی ورکڑی نو غریب بشی بچی بدی سو خوری یار تا خو بیگام چی کم نر حقا دی سشی ندی خوڑلے یار دریڑا دی مخکم تا دک کسی ناسوی خوا یار دلتا کی سرے دلتا کی کدی سو ورکلل کنا نو گوره اغستا چکم د فیوچر دے ستاسو چکم مستقبل لے ستا د بچو پا مستقبل کی بوئی پدی بندی سا فرق پریوزی خوا. ٹھیک شوا. او د دې په مقابله کې چې د آرام توب خبره راشي، چته د ډم توب او چته چې کمنر هغه د چته چې کمنر هغه د اجړاګانو خبره راشي، چته د ډمو خبره راشي، چته چې کمنر د نور آرام توبونو خبر راشي، نو بیا دا پیسې نولی ښه، بیا دا پیسې نولی. هغه څه وخت مخکې چې کمنر ما سره یو سړی راغلی نو دلته کې ماسخوتن مونځ نه وخت کې ناست وو که نه نو چې راغلی نو په ژړا شو. نو ما ته یې ما ویلي ویجي ځان مې غرق کړی دی. ما څنګه ویجي وی د یو ماښام کې مې وی د کمدن هغه وي 15 لکه روپۍ صرف هغه مې نوستې دي ښه صرف نوستې مې دي. نو ما ورته مې ګوره دا د الله یو خو د الله د نعمت ناشکري ده چې الله تعالی دا دولت چې درکړی دی د دې دپاره نه دی درکړی چې ته به دقسې ورغورځې. ٹھیک شوا. نو دا د نعمت ناشکری دا. او ګوره یاد ساتئ د دې بدنه ګوره الله تپوس کوي ښه. نو دا شیطان نه دی، دا شیطان آرامي. اکثر چې کمنر هغه دی خلقو ته وایي ګوره څه وکړه هلکه د دې ګناه په دې کار کې ګوره خلق په وایي چې دی ولې رستو پاتې شو، دا پلانکی چې کمنر هغه پیسې نولي ته ولې نه نولې، دې پلانکي چې کمنر هغه 15,000 ورکړې ته هلکه که تا 10,000 ور نه کړې که نه نو دا به خلق به در پسې څه وایي
ټیک شوه. نو دقسې د ارامتوب په کارونو کې، د شیطانت په کارونو کې، چېرته د ډمتوب او د ارامتوب په کار کې چې کوم دی که نه، دا شیطان دی خلقو ته چل کوي. خو د نیک کار په نیک ځای کې، په نیک کار کې چې کوم دی که نه، دا شیطان دی وله چې کوم دی نه هغه څه کوي، د جیب ته وله سمه تاله لګولي. نو که ستاسو خیالي که نه، نو په نیک مقام کې د هر چا پیسې نه لګي، هر چا پیسې نه لګي. او چې کم بد مقام دی نو په هغې کې ګورې د اکثرو خلقو پیسې لګي. وجه څه ده؟ اکثرې پیسې چې کمې نو دا چې کمې ګډې وډې نو دا په بد مقام کې لګي. او جی کم دی الشیطانو دا شیطان یعیدکم یری تاسو را الفقر دا غربتنا ویامرکم حکم کی تاسو تا بالفحشاء پکارونو دا بے حیائی چس دے ریا دا بخل دے انفاق فی المعاصی دا او ورکول در ردی مال لخا. واللہ واللہ تعالی یعیدکم وعدہ کی تاسو سرا مغفرتا دا اسباب دا مغفرت چدے بالانفاقی کچر تاسو انفاقو کنا دا اللہ دا رضا دا پارا مصدقی ورکڑی اللہ وی بخنا بدرتوکم منہو دا جانب اقبلنا وفضلنا دا مہربانی. واللہ واللہ تعالی واسع پراحی کون کدے علیم علم لرن کدات تے واسع فی المال والرزق پراحی کون کدے پچاچے اللہ غوارینو علیم خبردار دے پنیتو دے انسانانو باندی. یوتی الحکمتا ورکی حکمت لرا من آچاتے یشاو چو غواری اللہ تعالی. نو علماء کرام ذکر کی دا حکمت نا مطلب یا علم دا انفاق تے یا دا حکمت نا مطلب اسرار دا باری تعالی دی خواہ. ومن یوت الحکمت وآچاتا چور کرش حکمت نو دا حکمت نا مطلب سرے العلم مع العمل علم سر دا عمل نخواہ. فقد پتا کی سراب اوتیا ورکلیش دتا خیرن کثیرا دیر لوی خیر. وما یذکرون سیتن قبل اللہ اولو الالباب مگر عقل من خلق. وما انفقتما چه خرج کوي تاسو من نفقت دس خرچینا او نظرتم یا نظر منی تاسو من نظر دس نظر منلونا. نو فإن اللہ پس بیشک اللہ تعالی یعلمه خبردار دے پدی باندے چه تاسو کم عمل کوي کدا اللہ در رضا دا پارے کوئی او کتاسو جے کم دے کنا کتاسو دریا دا پارے کوئی اللہ ویدارہ تا پتا دا نظر دا معصیت دا پارا منی او کا نظر دا خیر دا پارا منی خواہ. وما للظالمین نبوی دا پار دا ظالمانو من انصار سوک معاونو مددگار ان تبدو الصدقاتی کا چرت دائر کوي تاسو صدقو لرا فنعم ما ہیا پس دیر بہتر داستاسو دا پارا. وَإِن تُخْفُوهَا كَچَرْتَ پٹوی تاسو دی لرا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ورکوی تاسو فقیرانو تا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دا بہتر دستاسو دا پارا. نو علماء کرام ذکر کئی ویسو دا دیڑن بنی نمرات چکم در حضرت ابوبکر صدیق تخا. حضرت ابوبکر صدیق چکم دکنا نو دا با اکثر پوشیدت اور سر صدقی بے ورکولی او عمر فاروق پا چکم دکنا اگا بخکارا ورکولی خجی ٹھیک تے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ دا چلی رکرتا سنا من سیاتکم دا برایان استا سنا. واللہ واللہ تعالی بما فاسمان دی تعملون چی تاسو عمل کوئی خبیر خبردار دے ستاسو دا اعمالو ستاسو دا اخلاص و ستاسو دا نیتونو مطابق پا معاملہ کئی در سرقات. لیس علیکا نشتر پتا باندی ہداہم ہدایت دی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یدی ہدایت کی من یشاء واچاتا چوغواری اللہ تعالی. پیغمبر علیہ السلام دا مکی دی کفارو تا چی بیکل دعوت ورککنا او دی با دا دعوت قبول نکو دی با دا انکارو کو پیغمبر علیہ السلام با دیر سخ پشخا دیر با خفکیدو. اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام توید اللہ حبیب خفکی گما ستا پزیمت صرف دا اللہ پیغام دی ترا رسول لخوا لا رخود اللی باقی ہدایت ورکول نورکول دا اللہ اختیار دیخوا. لیس علیکا نشتر پتا باندے خدا و ہدایت ددئی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت کی من یشاء واچاتا چوغواری اللہ تعالی. وما تنفقوا چی خرج کوي تاسو من خیر د سمالنا
نو فلانفسکم دا به مفید وي ستاسو د نفسونو دپاره. د دې په بدل کې به در الله مصیبتونه لرې کي، د دې په بدل کې به در الله بلاګانې لرې کي، او د دې بدلې به درته الله تعالی په دنیا کې یو پلس چنده درکوي. وما تنفقون چې خرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله دپاره د لټولو د رضامندګۍ د الله تعالی. وما تنفقوا چې خرج کوي تاسو من خیر د سمال نه یوفى الیکم نو پورا پورا بدر کړی شي تاسو ته اجر د دې. وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم ونه کړی شي چې سي وانتم لا تظلمون چې تاسو انفاق فی سبیل الله د ډیر کړی دی ګینه اجر به درته لږ میلاو شي نه، بلکې څومره چې انسان د الله تعالی د رضا دپاره کوم عمل کړی دی نو د هغې مناسب به الله اجر ورکوي. للفقراء الذين دپاره د فقیرانو هغې خلقو. نو علماء کرام ذکر کوي وایي دلته نه مصارف ذکر کیږي چې چاته به ورکې، صدقه به چاته ورکې، زکات به چاته ورکې. ځکه نن په دې معاشره کې چې کم دی که نه، په دې معاشره کې هر سړی چې کم دی هغه په دې کوشش کوي چې دوه پیسې ډېرې پیدا کړم. نو ګوره ډېر داسې صاحب حیثیت او صاحب استطاعت خلق دي چې هغه ښه صاحب نصاب دي او د هغې نه باوجود دا خلق را لګي هغوی زکات اخلي. ګوره یاد ساتئ دا د فقراو د غرباو حق دی د دغې نه ځان وساتئ، دا د بل مسلمان حق خورېدو. ډېر داسې صاحب نصاب دي چې هغوی مستقل دغه شی استعمالوي. او بیا خصوصا یو بله د مزې خبره درته وکړم، دا اکثر دا زنانه چې کومې دا پیسې د بېنظیرې دا پیسې اخلي که نه، نو ګوره دا هم د زکات پیسې دي. او اکثر پکې چې کوم نه زمونږ په دې کلي کې داسې خلق داسې کورنۍ دي که نه چې هغه ویل سیټل دي، هغه کورنۍ چې کوم نه هغه رالګي دغه پیسې اخلي او ټولې کورنۍ دغه پیسې چې کوم نه ښه په مزې باندې خوري. نو حالانکه دا د زکات پیسې دي، دا د غرباو پیسې دي، دا د مسکینانو پیسې دي. اوس دغه د مسکینانو د دې غریبانانو دا وینې ژبې ګورې چې یو سړی خوري که نه، الله دا په بل طرف وباسي. ګورې لک سوچ پکار دی، ځان ګوره د بل د حق د خوړو نه ګوره ځان وساتئ. د زکات چې یو سړی مستحق نه دی نو هغه دې نه اخلي. ګورې او بیا یو سړی داسې به وي چې ښه صاحب نصاب به خپله به در پسې راځي چې ماله راکړه ماله راکړه. داسې نه ده پکار، داسې نه ده پکار. ځکه کم از کم الله او د الله پیغمبر ته وګوره، الله ته وګوره، د الله حکم ته وګوره چې ته چې کوم نه هغه رالګي د الله د طرف نه چې کوم شی صرف د غریبانانو دپاره دی هغه ته هړپ کې، په هغې باندې ته سینه چې ته د بل حق وې. خجی للفقراء دپاره د فقیرانو الذین خلق احصروا چې منع کړل شوي دی د جهاد نه او د علم د طلب نه فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې لا یستطیعون طاقت نه لري دی ضربا د سفر کولو فی الارض په ځمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې هغه ناواقف سړی اغنیاء د مالدارانو من التعفف د وجې د سوال د نه کولو نه چې څه دی یو سړی هغه چې کوم دی ظاهري لحاظ سره هغه ښه خپل سپینې کپړې اچولي خو محتاجه چې کوم دی که نه دغه سړی نو علماو لیکلي دي که نه وایي بهترین مصرف د صدقې او د زکات دا دی چې دی شریف سړی دی د خپل شرافت د وجې نه د چا نه سوال هم نه کوي چې دغه سړي ته دې ورکړه نو د دغې صدقې اجر د الله په نس باندې په ډبل میلاویږي. او ډېر داسې خلق شته چې هغوی څه کوي هغوی د خپل هغه حیا د وجې نه د چا په مخ کې ګورې خوله نه کولاوي ښې مزیدارې چې کوم نه هغه صفا صفا کپړې اچولي ټیک شوه او ډېرې درنې خبرې به کوي خو ګورې د هغوی دننه چې کوم کیفیت نو هغه لغونته کې ډېر د درد او ډېر د علم کیفیت یې خجی کم دی جی تعرفهم پی جنب تاسو دی لرا بسیمهم پا مخونو دی سراب ولا يسألون الناس سوال نکی دا خلقنا الحافا پان خطو سر پخپو ولن پریدی دا چا جی کمدر حقا دا خزلی گاڑی دیران تنوڑی چالا جی کمدر حقا دا مشین نغوٹا نوڑی دا دی دا پارا چی دی بزکات را کئی بلکہ اغا د خپل عزت نفس چې کم نه د هغې حفاظت کوي. بهترین مصرف د زکات او د صدقې د ښه سړی دی
ٹھیک شو مونږ اکثر چې کم دی کنه مونږ اکثر زکات او صدقې صرف د نوم د پاره ورکو زمونږ د بیګار د پاره ورکو مونږ د خدمت په بدل کې ورکو چې دا سړی به زما خدمت کوي زکه دلې ورکوم دا سړی به زما له ماشین نه غوټه راړي دلې ورکوم دا سړی به زما چې کم دی نو ګاډی به ښځله به ډیران ته غورځوي دلې ورکوم نه دا ته زکات نه ورکې ته زکات نه ورکې دا ته چې کم در د بیګار هغه اجرت ورکې ښه ٹھیک شو جی لا يسألون الناس سوال نه کوي د خلقونه الحافا پان خطو سره په زوره د چانه څه شی نه غواړي لکه مثال دی پنجاب ته چې لړ چي کنه اکثر صحیح په خپو کې بدل پریږدي الله کے واسطے کچھ دے دو رسول کے واسطے کچھ دے دو بس بیا چې کمنو کو تحت ډیر ځان نه خلاصې نو پریږدي دي نه نو خجی وما تنفقوا چې خرج کوي تاسو من خیر د سمالنا فإن الله پس بشک د الله تعالی به په دې باندې علیم علم لرونکی ذات دی الذين خلق ينفقون چې خرج کوي دی اموالهم مالونه د دی باللیل پشپکی والنهار پورس کی سرن پپټا وعلانیتن او پخکار باندې فلهم پس د دی د پاره اجر مجر د دی د عند ربهم پنځ درب د دی ولا خوف نبوی سیر علیم پدی باندی ولا هم يحزنون ونبدی غمجن شنو علماء لیکلی دی کنا وی د انفاق فی سبیل الله طرف ته ترغیب ورکول کی نو ګوریات ساتي چې کوم انسان انفاق فی سبیل الله کوي د الله تعالی د رضا د پاره ورکړه کوي کنا دغه انسان چری به الله تعالی په د غربت نه راولي ښا چری به الله په د غربت نه راولي ٹھیک شوا چې ځکه د دو د بخل نه کوي د الله تعالی د رضا د پاره ورکړه کوي نو چې کوم انسان ورکړه کوي د لاس الله تعالی نه تنګي ښا ٹھیک شو جی الذين خلق یاکلون الربا چې خوري سود لراب لا یقومون نب پاسید خپل قبرونو نه الا مگر کما یقوم الذي پشان د پاسیدو دا کس یتخبطه الشیطانو چلی بنے کڑی دلر شیطان من المسید وجد وسوسینا د شیطان اغا غوٹا پیرا غلی اکثر خلق پتا منگو تاسو تمیرگی ووخا دمیرگی دا غوٹا چی پچا باندی راشی کنا دے نبیا پخپل تکلیف پاندی بس که اور تا غردار شو که ابو تا غزار شو که زمکی لرا اخلاص شو که غٹ لرا اخلاص شو بیا پخپل خود بدنی خوا ذالک داب بانہم پسبب ددی سر قالو چوائی دی انما البیع بیسک دا بیع چی دا مثل الربا پشاند سد وحل اللہ البیع حلال کرد اللہ تعالی بیع لارا وحرم الربا حرام کرد سد لارا نو سد ستوئی لغن تکی سد بم پی جنو کا سد دیتوئی چی یو سڑی تالا چی کم دکنا پیسی دل درکڑی چی دور پیسی تب جی کمدن حقا دومرا ٹائم بعد دغا پیسی بماتا دومرا اضافی رقم برا کے نو دا سود دے یو سڑی تالا دانی در کری تا توی چه دورا ٹائم پس پمالا دغا دانی جی کمدن دورا مقدار اضافی را کے دا سود دے یو سڑی سونا در کلا تا توی چه دومرا ٹائم بعد با دغا سونا ما تا دومرا اضافی مقدار را کے دا سود دے خواہ ٹھیک شوا مثال بے دل درکم یہ دمونگا دا فقہا چے کم دکنا دا یو جزیہ ذکر کئی وی کل قرض جر نفعن پہو ربا اور اگا قرض چے تا تا پیدا در کئی نو دا پسود کی رازی خوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چے وکنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یو زلی دا اوڑی غرمی دی خوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جے کم در حقا پنور باندے والار دے پنور والار دے نو چاوتوی امام سیب تاسو پنور ولی ولاڑی دا دی دیوال دی سوری تشئی کنا نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وتوی وی دا دی کور مالک چکم دی کنا وی پا اغبان دی زما قرض دے نو وی کچتا زد دا دی دیوال سوری لان دی ادریدم نو وی دا اغی قرض پایدا با ما تمیلوشی نو وی اسی نچرت دا پسود کرا نشیخا دومره احتیاط امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکوکا نن خو خلق ته دا سود چې کوم دی کنه دا سود دا خلق ته اړو ګناه ښکاریږي په صف کې به د سره چې کوم نه هغه بس هر دریم سړی به در سره سودی ولاړي کا هر
دا سود چې کم دی که نه یاد ساتئ دومره ناکاره جرم دی که نه د سود 1 روپۍ خوړل دا سیده چې یو سړی خپلې مور سره 18 ځله زنا کوي. کوم سړی نن داسې دی چې هغه په سود کې نه دی مبتلا بس. او د سود نه چې کم دی که نه ډېر داسې خلق چې هغه د غټو غټو بډو والا د غټو غټو پټکو والا د غټو غټو ګیرو والا چې کم نن هغه دې ته رټینګي نه. الله تعالی دې زمونږ حفاظت وکړي. دغه سود ګوره ډېر ناکاره شی دی او ګوره سودي معامله نه ده. دا چرم تا ته فایده نه درکوي. چرم چې کم نن هغه تاله فایده نه درکوي، نقصان دی، ډوبېدل دی او غر کېدل دی. فمن پس اراسوک جاءه چرال د سخا موعظة نصیحت من ربه د جانب د رب دنا پنتها من شدید خوراک د سودنا فلهو پس د پاره دی ما اغس سلب چې د وړاندې کړي دي. مطلب تینا د اصل رأس المال دی چې څومره مقدار پیسې ایښودي دي هغه دې راواخلي. ٹھیک شوا. اوس اکثر خلق مونږ ته وایي که نه وایي جي زمونږ په دې بینک کې سودي اکاونټ چې کوم دی هغه دی مونږ پکې پیسې ایښي دي وایي په هغې باندې سود راغلی دی وایي هغې سره څه وکړو؟ بینک ته پرېږدو که نه چې کوم دی هغه مونږ یې راواخلو. نو مونږ ورته اکثر وایو بینک ته مه پرېږدئ، دا پیسې راواخلئ خو ځان نه داسې لرې کوئ که نه لکه چې څنګه مردار خلق ګرځئ. داسې غریبانانو لی ورکوئ خو د صدقې په نیت باندې نه. بس دا یو غند ځان نه لري کوئی. دا یو غند ځان نه لري کوئی. نو څه دی اکثر چې کم دی که نه په دغې معامله کې به ورونو ګوره لږ ډېر احتیاط کوو. بس دا خو سود دی جي. سودخور سره ګورئ الله او د الله د پیغمبر د طرف نه د جنگ اعلان دی. نو چې چا سره د الله د طرف نه د جنگ اعلان دی که نه هغه انسان چرې چې کم دی هغه نه شي ښه کېدی. ومنع فانتها پس منع چه ده پلو پر ده پارا ما اغس سلب چه ده وڑاندی کردی دی و امره فیصله ده الاللہ حواله ده اللہ تعالی تا ومن عاد واچا چه واپسیو کردی سدتا پولائکا پس دق خلق اصحاب النار دو دخیان دی هم پیها ایبدی پدی دو دقی خالدون میں شوشیدون کی یمحق اللہ الربا برکت اچتی اللہ تعالی دمال د سودنا ویربی صدقاتی برکت اچی پا اغمال د صدقو کی واللہ واللہ تعالی لا يحبون خوخی کل کفار اسیم ہر یونا شکری کون کے گننگار ان الذین بیشکا خلق آمنو چیمانی روڑ دے وعملوا الصالحات نیک عملونه کوي ان الذين امنوا بتحريم الربا د سود په حرمت باندې ایمان دی. وعملوا الصالحات نیک عملونه کوي واقاموا الصلاة قائمي مزلروات الزکاة زکات ورکوي لهم د دې دپاره اجرهم اجر د دې دی عند ربهم پنځ د رب د دې ولا خوف او نه به وي سیر عليهم په دې باندې ولا هم يحزنون ونبدي غم جنشي يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان اتقوا الله ويرجد الله تعالى في حرمة الربا دسود بحرمة بندقات وذروا بريك ديتا سما سبقي من الربا باقي من دبي دسودنا ان كنتم كچرتي تاسو مؤمنين ایمان نوړل کی د الله تعالی په کتاب باندې کله الله په کتاب ایمان وي نو دا سودی معاملات پرېږ دی. نو ګوره چې چا سود پرې خوده دی که نه الله هغه ته ډېر لوی مقام ورکړی دی. مثال به یې دله درکړم دا حبیب عجمي رحمت الله علیه چې و که نه نو دا په دې اولیاو کې د ځان له یو مقام دی. ځان له یو مقام دی. نو دې حبیب عجمي رحمت الله علیه د خلقو لا پیسې په سود باندې ورکړې وي. نو یو ځل یې په لاره داسې راتېرېده که نه نو حسن بصري صاحب په مسجد کې لګیا دی خلقو ته د سود او د ربا هغه حرمت بیانوي چې ګوره دا ډېر ناکاره شی دی. او دا خبره وکړه چې د سود 1 روپۍ وی په جرم کې داسې ده لکه چې 18 ځله چې کمدنه یو سړی د خپلې مور سره زنا کوي. حبیب عجمي چې دا خبره واورېده که نه نو رارسته شو د جومات دروازه کې سر را دننه کړو وی یا حسن ته تاسو څه ووی بیا ووایي چې دا خبره یې ورته بیا وکړه که نه حبیب عجمي په ژړا شو. په ژړا شو وی صیب وی زما خو د ټول د ګټې وټې ذریعه وي دغه شی دی ځکه خلقو له مې پیسې ورکړي دي او هغوی ماله د هغې پیسې مې په پیسو پرتې دي وی اضافي پیسې ماله دقسې راکوي نو دغسې به یې راکوي وی د دې به څه کېږي
حسن بصری صاحب رحمت الله علیه وتوی دا سود پرېږده نو دا سود پرېږده. حبیب عجمی رحمت الله علیه چې کم دی کنه حسن بصری صاحب ته وایي صاحب زه غواړم چې سود څه چې دا خپلې پیسې هم چې کم دی دا ورته پرېږدم ځکه چې دا دومره ناکاره شی دی که نه او په دې کومو پیسو باندې چې ما ګټه کړې ده دغه به زه اخلم. حسن بصری صاحب رحمت الله علیه ورته وی کور ته لاړ شه ته وی چې کمنر لغونته کې مشوره وکړه د هغې نه پس راشه بیا به فیصله وکړو. نه دی چې کله کور ته لړ که نه نو بیبي سره یې مشوره کوله. نو ګورې بیبي چې کومه ده که نه د دې ښځو ګورې دا پیسې او دا مال دا یې ډېر زیات خوښي ښه د سړو هم خوښي خو ګورې د دې ښځو لاسه بل شانتې خوښي ښه. نو چې ده ورته دا خبره وکړه وی چې څه دی دغسې کار دی او دا سود دومره ناکاره عمل دی او داسې چل دی او سزا دی دی. دې ښځې ورته وی ته څه کوې تیارې وي درته میلاویږي وي ته کمه کلي ستا وي مازغه کار نه کوي. حبیب عجمی رحمت الله علیه پوه شي چې زما دا بیبي د دې سود په دې پرېښودو ته نه ده تیاره ښه ځکه خو پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک چې کوم دی که نه هغه څه دی حضور فرمایي چې وایي په دنیا کې د ټولو نه لوی نعمت چې کوم الله دې انسان ته ورکوي هغه نیکه بیبي ده ښه نیکه بیبي ده. نو ګورې نیکه بیبي چې کوم دی که نه هغه به تا د ګناه د کار نه منع کوي هغه به تا ته د الله د رضا د عمل د هغې مشوره درکوي هغه به ستا چې کوم دی ستا حیا به ساتي ستا به پرده ساتي ټیک شوه. او که چاته چې کوم دی که نه نیکه ني نو ګورې نیک دا بده بیبي چې کوم ده که نه دا ګورې یو عذاب دی ښه. نو ګورې عذاب څنګه تا به چې کوم ده هغه په ګناه اماده کوي تا نه به چې کوم ده هغه د ګناه په کار باندې خفه کېږي رسمونه رواجونه غلطۍ نافرمانۍ په هغې باندې به دې اموخته کوي ښه پوهېږئ. نو حبیب عجمی رحمت الله علیه بیا رالی او حسن بصري صاحب ته وی چې صاحب دقسې کار وشو دقسې کار وشو اعلان یې وکوي ای حسن بصري وی نن زما د طرف نه عام اعلان دی چې چا حبیب عجمی چې چالم په سود پیسې ورکړي دي هغه ټولې پیسې هم ورته پاتې سود هم ورته پاتې زه مې خپلې پیسې نه غواړم ښه. او رالی د حسن بصري صاحب سره دیره شه ښه بس حسن بصري صاحب سره دیره شو چې 20 ورځې تېرې کړې که نه حسن بصري صاحب ورته وی لړ شه د کور حال خو دې خبر واله که نه چې څنګه چل دی د سره غم دی که نه چې 20 ورځې وشوې ما کور ته څه شی لېږلی نه دی. بیبي به انتظار کوي بیبي به هغه به غوسه وي هغه به خبرې کوي چې د هغې به ګزران څنګه شوی. وی صاحب ماسخوتن کې به لړ شمه نو چې ماسخوتن شه که نه د مونځ نه پس داسې په تیاره کې دی را روان دی چې کله کور ته رالی د کوڅې دروازې لی چې کله زور ورکړه نو دروازه کولاو وه چې دروازه کولاو وه دی څنګ وردن نه شو نو د ښځې پې نظر پرېوتو رامنډې کړه ډېر په ادب او په احترام سره وله مخې له راله ورته وي اهلا وسهلا یا سیدي ای زما سرداره ای زما د سر تاجه ای زما مشره په خیر راغلی. حبیب عجمی وی په دې زړه کې مې وی چې ګینې دا ښځه وی طنز کوي استهزا کوي را پورې وی چې رالم که نه وی غږ ورته نه کوم وی چې څنګه کېناستم که نه وی دې بیبي راته وی چې صاحب کېنئ زه تاسو له روټۍ تیاروم روټۍ دله تیاروم وی ما ډېر ځان مې کنټرول کړی وی دې بیبي ته مې وی چې بیبي څومره طنز به راپسې کې څومره طنز به راپسې کې ما 20 ورځې وشوې ما کور ته څه شی راوړی نه دی څه مې رالیږلي نه دي تا ته څه میلاو نه دي ته ما له روټۍ د څه نه پخې. بیبي ورته وایي زما د قسم د الله په ذات باندې وایي روزانه چې تا به کومه خرچه ما ته رالیږله که نه هغه خرچه به ما ته رارسېده هغه خو به تا رالیږله که نه. حبیب عجمی وایي زه بیا هم داسې ځان ته لغونتې ملامته شم چې دا بیبي مې ګورې را پورې طنز کوي وی چې لږ ساعت تیر شه که نه نو بیبي راته روټۍ تیاره کړه مخې ته یې راته کېښوده وی زه هغه روټۍ چې وی راته مخې ته کېښوده که نه وی د بیبي نه مې تپوس کو چې بیبي ماجره څه ده ما خو قسم مې ورته وخوړه چې ما خو کور ته څه شی رالیږلی نه دی دا چېرته نه راځي. وی صاحب وی چې سهار به شه که نه یو څوک پرالل زمونږ د کوڅې دروازه به یې وټکوله او څومره چې د کور اخراجات و کم سامان به و که نه وی هغه به یې د کور د دروازې نه دننه کېښودل او لاړ به وی ما په دې 20 ورځو کې ګورې څوک لیدلي نه دي خو وی روزانه به خرچه وی زمونږ کور ته راتله
روزانه به خرڅوي زمونږ کور ته راتله. حبیب عجمي په منډه باندې راغلی. حسن بصري ته وایي صاحب دقسې کار دی. حسن بصري صاحب ورته وایي ای حبیب عجمي وایي چې ته غیرتي نو ولې الله ستا نه زیات غیرتي نه دی؟ وایي چې تا په الله غیرت وکړو الله به په تا غیرت نه کوي. تا د الله دپاره سود پرېښودو الله به ستا ضرورت نه پوره کوي. الله ګوره ډېر غیرتي دی نو ګوره سود به پرېږدو ښه جي کم دی جي فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَچَرْتَوْنَ کتاسو دا کار نو فَأْذَنُوا تیار چی تاسو بحرب من اللہ جنگ دا اللہ تعالیٰ تا ورسوله پیغمبر دا اللہ تعالیٰ تا وَإِن تُبْتُمْ کچرت تاسو توبو باسلاب پالکم پستاسو دا پارا رؤوس اموالکم اصل مالون استاسو دی لا تظلمونا تاسو بظلم نکوی بطلب الزیادہ چی تاسو اضافی مال غواړی دا ظلم بنو کوئی ولا تظلمونا پتاسو باندې بظلم نشی کولی چی ستاسو پا پیسو کی در تکمیو کی خواه وَإِن كَانَا کچرتوی دا قرضدار ذو عسرت تنگ دست فنظرت پس مولت ورکول دیدتا الى میسرت ترمالداری پور یو سڑے غریب تے وسی نکیگی نو تو تنگو ایما جون والا مپدار کو سٹ والا بڑے سادر ماچو سکا اگا وسی نکیگی اس ہاں کہ یو سڑے دا سی دے کہ دا اگا وس کیگی او بیا جے کمدن حق قرض نور کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ددک کے انسان متعلق ارشاد فرمائی کرنا چے مطل الغنی الظلم دا دی مالدار سڑی دا ٹول مٹول جے کم دے کنا دا سی دی دا زیادے دے دا ظلم دے دا دی بورتا اللہ سزا ور کئی خواہ ننن گوڑا دیر خلق دا سی دی چے پیسی ایو سخا دا بل دا قرض دا واپسی رئی نکی خواہ بل دا قرض دا واپسی زڑی نکیگی نو او ہاں کہ یو سڑے غریب دے دا اغوص نکیگی تا جے کمدن اغلا محلت ورک کنا نو ترکمی پوری علماء ذکر کئی وی چے تا محلت تی وطورکو نو تر دینیٹی پوری روزانہ تالا اللہ دمر اجر در کئی چے دغا پیسی تا روزانہ جے کمدن حقا دمر مقدار دا اللہ دا رضا دا پارا صدقہ ورکے سمرا مقدار تا چه اغلا قرض ورکڑ دے کنا ستا پا عمل نامہ کے روزانہ دا دمرا دا صدقی اجر اللہ لکی خوا نو چه کالا بیا نیٹا رالا او بیا اغا سخا نشتے بیا دی والا نیٹا ورکڑا نو بیا تر دا اجر جے کمنا دا بیا ڈبل شی خوا دا ڈبل شی خو گوارے دا پا اغا صورت کی چی او سڑی سر نی خوا او سڑی سر نی او بیا چی او سڑی سر ایو بیا نور کئی نو بیا گوارے اللہ تعالی سزا ورکی دا غی خوا وَإِن كَانَا کچرتوی دا قرضدار ذو عسرت تنگ دستے فنظرتن پس مولت ورکول دیدتا الى میسرت تل مالداری پوری وَإِن تصدقوا کچرت تاسو صدقہ اکراب خیر لکم دا خبر و بہتر وستاسو دا پار ان کنتم کچرت ای تاسو تعلمون پویدن کی واتقو یریگی تاسو یومن دا سوردنا ترجعونا چی واپس کول بشی تاسو فی پدک رضکی اللہ اللہ تعالی طرف تا ثم توفا بیا پورا ورکڑیشی کلو نفس ہر یو نفس تا ما بدل دا آس کسبت چی دا عمل کری وهم لا یظلمون پدی باندې وظلمون کړی شي. نو علماء لیکلي دي کنه وای د قران مجید د نزول په اعتبار سره وای دا د ټولو نه اخیرنۍ آیت ته د دې آیت نرستو علماء کرام ذکر کوي وای حضور علیه الصلاۃ والسلام تقریبا یوی شرد چې کمنه هغه بیا په دنیا کې حیات وکړه. ٹھیک شو جی. یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا تداینتم ارکلچ ما ملکوی تاسو بدین پقرض سراب نو ربط د دې رکوع د مخکې رکوع سره ښکاره دی چې په مخکې رکوع کې بیان د معاملې د حرامو وشو چې هغه ربا او سود دی. اوس په دې رکوع کې د معاملې حلال ذکر کیږي چې هغه رهن دی بیع سلم دغه رهن ګاڼې ته ویل کیږي. یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا تداینتم ارکلچ ما ملکوی تاسو بدین پقرض سرا الى اجل مسمن تر یو وقت مقرر پوری فاکتبوه لکی تاسو دی معاملی لراب. نو علماء ذکر کی وی دا نیٹا داری دا قرض پا معاملہ کی رنبے خبر دادا چی نیٹا دی متعینی خواه نیٹا دی متعینی چی دمرا پس دورا وقت پس پا جی کم در تاتا
پیسې در کوم 2 میاشتې 3 میاشتې کال 2 کاله 10 کاله خو یو وخت په متعین کوي ښه ٹھیک شوه او بله مسله دا ده چې څه چل به دا معامله به چې کوم ده هغه ریټن فارم ته راولي نو 14.5 کاله مخکې الله د قرآن د نزول په ټیم کې اسلام موږ ته حکم کړی دی چې تاسو معاملات لیکئ اگر چې پخوا د خلقو زبان مضبوط وکړه زبان مضبوطو او تقریبا لږ وخت مخکې به خلقو چې کوم ده هغه د دې خپلې ژبې پاسداري به یې کوله دا لږ وخت چې وشو که نه نو بس د دې خلقو نه هغه د زبان هغه خیال ساتل هغه هر څه ختم شو خلق د چا ژبه نشته نن ژبه د چا ژبه نی بس د 100 روپو دپاره ژبم نی وعدم نی هر څه چې کوم ده هغه بدلېږي ښه او جی کم دی جی اذا تداینتم کله چې معامله کوي تاسو بدین په قرض سره الی اجل مسمى تر یو وخت مقرر پوری نو فاکتبوه لیکئ تاسو د معاملې لره ولیکتب پکار د چې لیکلیو کې بینکم تاسو په مابین کې کاتب یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره ولا یابا انکار دینا کئی کاتب لکن کے ان یکتبا دا چی لکلو کی کما علمه اللہ لکا چی سنگ خودنا کردی دا اللہ تعالی دتا چی اللہ کم علم او کم پوہور کردی دا فالیکتب پس پکار دا چی لکلیو کی دے والیملل الذی او بیان دیو کی آکس علیہ الحق چی پد باند حق نو چی کم سڑے قرض اخلی کنا نو خصبا کئی املا با اغا کئی چیز پلان کے د پلان کې زوی بحوث او حواس او بحوث او عقل چې کم نن هغه دا خبره تسلیم کوم چې د پلان کې نما دومره پیسې د دومره وخت په نیټه باندې اغستې دي دا به زه ته واپس ورکوم خو دا خبره به چې کوم سړی قرض اخلي که نه هغه به دا بیان کوي ولیتق الله ویریږي د الله تعالی نه ربو چې رب د دی ولا یبخس کمې د نه کوي منهو د دې قرضونه شیئا په څه څیز کې چې قرض چې کوم نه مثال 50 روپۍ اغستې دي او دې لیکونکي ته وایي چې نه 100 روپۍ مې اغستې دي 100 روپۍ ولیکه نو الله تعالی واتقوا الله د الله نه ګورې ویریږئ ګورې ښه په دې کې کمې ونه کوي فإن كان الذي پس کچرت ویا کس علیه الحق چې لازم ده په باندې حق سفیها ناقص العقل او ضعیفا یا کمزور دوسی خبرې نشي کولی نو لا یستطیع یا طاقت نه لري دی ایوم الله دا چې بیان کړي هو دغه سړی د قرض اغوستونکی نو فلیملل پس خبره دیو کې ولی دو بالعدل په انصاف سره واستشهدوا گواهان قائم کی تاسو شهیدین دو گواهان من رجالکم دنارین استاسونا چې کله معامله کوي کنا نو دو گواهان په مقرر کوي نو ګوره د شریعت هر قانون چې کم دی کنا د هر دور سره مناسب دی ګوره ښا فإن لم يكونا پس کچرتنوی دو گواهان فإن لم يكونا رجلین پس کچرتنوی دو گواهان نارینا نو فرجلن پس گواهی دی او کی او سړی و امراتان او دو خزی ممن دا آچانا ترضونا چردائی تاسو پا عدالت تدی بندی من الشہدائی دا گواہانونا انتظلہ دا چہیر شی احداهما یو د دې زنانونا پتذکرا پسیاد دهانی ورکی دیتا احداهما یو الاخرى دی بلیتا چی دا زنانه چې کم دی کنه هن ناقصات عقل د دې زنانو د عقل ناقص ته هیره پیډی راځي نو شریعت وای چې دو زنانه کدی یوی د هیریږي نو دا بل بورتا یا دهانی ورکی خوا ولا یاب الشهداء و انکار دینا کی گواهان اذا ما دعو اذا پا وقت ما دعو چراو بللشیدی جسدا لإقامت شهادتی دا گواهی دا پارا ولا تسأمو سپک مگڑی تاسو ان تکتبوه دا چولی کی تاسو دیلارا صغیرن کوڑا ماملی او کبیرن یا غٹ ماملی الى جلی تریو نیٹی مقرر پوری نو علماء ذکر کئی کنا ویسے دے گواهان دی هم جی کم در حقا انکار دا گواهی نه کوي گواهی دیو کی خو ګوره د چا د پاره چې گواهی کوي نو هغه لم پکار دي چې د دې خیال له وساتي ښه مثال به دل درکم کنه هغه مادن مولانا صاحب الله تعالی دی قبر د نور نډک کی د دې 400 یو ډیر لوی عالم دین وکړه د مفتی عبد الله شاه صاحب چې کوم نه دا غي استاد وخدي
ٹھیک شوه جي نو هغه سو هغه یو ځل چې کوم نه هغه یو ډېر بازوق خبره کوله وی سره وی دا خلق چې مونږ کله نکاحونو لبوزي کنه نکاحونو لموبوزي وی مخکې رانه رواني وی ټارچ نیسلی او یې راته وایي چې صاحب خیال کوئ دې ځای کې پوله ده خیال کوئ دې ځای کې چې کوم نه هغه نالی ده خیال کوئ دې ځای کې صاحب چې کوم نه هغه دا روډ خراب دی دا غی داسې دی ټیک شوه وی چې کله وله نکاح وتړو که نه او یې واپسۍ کې چې مو را رخصتوي نو وی راته وایي استاد جي اوس خو راته هغه پوله معلومه ده که نه اوس خو په هغې لار چې په کومه لاره راغلی په هغې خو وتلی شي که نه نو داسې به نه کې یو سړی ستا دپاره ګواهي کوي نو چې تا کم از کم چې کوم نه هغه چې ته بوځي د هغه غریب د ورځې اخراجات هغه دې خراب کړي دي کم از کم د هغې خیال وساته که دا وله نه ورکوې نو کم از کم د تګ راتګ دا خرچی خو برداشت که که نه اکثر داسې وکړي چې دلته یې بوځي هلته یو کپ چای پیوس کوي ورته وایي ځه اوس په مخه دی ښه نو هغې غریب سره به یا د راتلو کرایې به یا به وي ٹھیک شو نو اسلام د دې انسان د زړه هم ګورې خیال ساتلی دی ښه ذالکا دا خبره چې دا اقسطو زیاته د انصاف والا ده عند الله پنیز د الله تعالی و اقومو زیاته قایمونکي ده للشهادتي دپاره د ګواهۍ و ادنا زیاته نږدې ده الله ترتابو دا چې شک نه کوئ تاسو الا مگر ان تکونا دا چې وي تجارتا معامله حاضرتا مخامخ تدیرونها چې ادا کوئ دې لره بینکم په خپل مابین کې فلیس علیکم پس نشتر پتاسو باندې جناح سو گناه اللہ تکتبوه کچرتون لکی تاسو دیلر اس مخامخ لین دین دے مخامخ خبر دا بس کچت دا خبر تاسو یو بل سر مخامخ اکڑاو بس امون لکا لکنا نو بیا سرے بیا ویسا مسئلہ نشتے نو اور زوائم پنندور کی دغم پکار دخوا مخامخ معاملہ وشونو کم از کم اغلی کلو تا روستل پکار دیخوا واشهدوا گواهان قائم کی تاسو اذا تبایتم کله چې معامله کوي تاسو ولا یضار تکلیف پنشي رسول کاتب لکن کتاب ولا شهید او نه گواتا وان تفعلوا کچرتو کتاسو دا کار دا تکلیف پر رسول نو فانه پس بیشک دا خبره چي دا فسوق بكم دنا فرمانی خبره دا د ګناه کار د تاسو په حق کې واتقوا الله يرجي د الله تعالی نا ويعلمكم الله خودنا کی اللہ تعالی تاسو تا ما یصلح لكم چې کم تاسو د پاره خوی کم کس تاسو د پاره فائدې والله الله تعالی بكل شيء پر یو چیز باندې علیم خبردار دی وان کنتم کچرتی تاسو علی سفر په سفر باندې ولم تجدون ممیتاسو کاتبا لکن کی پارحانن پس گانا اغستلی مقبودتن قبض کڑی شوی نو پا اسلام کی گانا اغستل من ندی خود گانی نا پایدا اغستل دا من ندی خواہ مثال یو سڑی تا سخا پٹے در سخا گانا کی خودو نو دا دی پٹی کی کاروند کول دا دی اجارہ غستل دا دی ککور دے نو پکور کی اوسیدل دا تمام چیزوں دا حرام دی گورے خواہ دا پسود کی رازی دا دی نا بگورے زان ساتو خواہ ہوئی گئی تاسو رہن جی کم دے صرف دا دیر دا صرف دا ادائی گئی دا قرض یو گارنٹی دا یو ذمہ داری دا دا دینا پایدا غستل دا گوارے پسود کی رازی نو علماء لیکلی دی منگا چی گوارے دا دق کی دا گاڑی دا سیدنا با پایدا اغستل دے کم دے دا ندی جائز خواہ فَإِنْ أَمِنَا پس کچرت مطمئن شی بعضکم بعض استاسنا بعضن دا بعض نورنا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس عدادی گی آکس اوتو منا چی امانت اخود شویر دا سرا امانتہو امانت دا دی قرض اغسطن کی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ دا چی دی یریگی دا اللہ تعالی ربو چی رب دا دے چی سرے اغی سڑی چی کم نر دا تخپل گانا واپس کرا خدا قرض دار دی گوری دا اللہ نے یریگی چی اسے نا دل جی کم نر حق دا دی قرض پا واپسی کی جتاڑا پوکنے کی خواہ دا کپنن دور کی یو سڑی قرض چی کلغواری کنا دے با دیر پا خوند و دیر پا عجزی و دیر پا خلوص سر بدتا ولاڑی خو چی کل واپس کئی کنا او تکل وقت دی قرض دو واپس ای خبرو کنو دا سیدہ لکا چی سوال تکی قا اخو مزیدار یو دا خلپی دلولی بیا دا سی پکار دا خجی ولا تکتم الشہادتا ما پٹوی تاسو گوائی لرا ومن یکتم ہاوا چاچی پٹک لدا گوائی فإنو پس بیشک خبر دادا
آسم قلبه گناهگار دې زړه د دغه ګناه د دې اثر د وجنا والله والله تعالی بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوي علیم خبردار دی خو دقه سورته دې دا رکوع پکې نه رسی حاجی زه صحیح ده زبست په حاجی آو جی آو دا صرف ګارانټي ده ګاڼې نه پیدا غستل په اصطلاح د شریعت کې دا سود کې راځي نو که زائد المیاد د خو مالک خو هغه دی کنه جی الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمون د ټولو د اناس تقبل کا الله مونږ ټولو ته د قران پاک صحیح په هر نصیب کا الله مونږ ټولو ته خپل رضا را کا الله زمون په هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا الله مونږ دریانا د خودنه نه د سمعتنا د عجب د خودنمایي نه الله زمون حفاظت کا الله مونږ ټولو ته د قران پاک صحیح په هر نصیب کا الله د قران پاک په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانی په آدابو کې زمونږ نشه قسم لکمه غلطیانی کوتایانی راغلی الله مونږ ټول ته معاف کا الله تعالی مونږ ته په هر حال کې د قران ته د ناستې توفیق راکا الله زمونږ پړونو کې د قران عظمت او محبت پیدا کا الله زمونږ پړونو کې خپل خشیت او خپل یره پیدا کا الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات نه تمه پیدا کا الله مونږ ټول ته د خپل درنه حلال روزي پراخه راکا الله مونږ د حرامونو اوساته الہ العالمین مونږ د آفات او بلیاتو د مصائب او د پریشانونو بچو ساته الله مونږ د خراب مرزونو د لا علاج بیمارونو اوساته الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله زمونږ به اولاد له اولاد ورکا الله زمونږ به کور له کورونه ورکا الله زمونږ به روزګار له روزګارونه ورکا الله زمونږ د پریشان حال او پریشانی ختم کا الله زمونږ د قرضدارو ټول قرضې د غیبونه ادا کا الله د امت مسلمه څومره مسافر دي ته حفاظت وکا الله زمونږ د ټولو د حرمین شریفین حاضری بیا نصیب کا الله د امت مسلمه څومره مړي چې دي الله ټولو ته بخښنه وکا الله د امت مسلمه د څومره مسلمانانو والدین چې ژوند دي الله ته عمرونو کې برکتونه واچو الله چې د چا والدین وفات شوي دي الله تعالی د دې اولاد د څومره هم د دې مشرانو د والدینو د خیر دعاګانې دي په دې اولاد باندې تر عمره پورې جاری او ساری وساته الہ العالمین دا ناس ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله ټول خوشاله کا الله ټول د فقر د غربت د نستی او د ناچارینا او د تنگ دستی نه وساته الہ العالمین د دې پر رزق کې په عمر کې په کاروبارونو کې په صحتونو په عمرونو کې ولا الله برکتونه واچو الہ العالمین د دې ټول د دنیا او د آخرت عزتونه نصیب کا الله زمونږ د ټولو د معافی د مغفرت او د بخښنې فیصلې او فرمایا الله چرمو انسان ته محتاج کو الله همیشه مخبل در ته محتاج وساته الله زمونږ د ټولو جولې د خیر نړکې کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين